اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینوال جن تاسو قربان یم سهان تاسو ګورئ چمکنی ټي وي او پروګرام دی چمکنی ټي وي کې روزدار بچے سیزن 4 نن لومبه پروګرام دی او نن په دې لومبه پروګرام کې موږ سره دوه ماشومان دلته کې موجود دي چې هغه روزي نیولې دي نومونه ته پښتنه کو ګټه نوم دي سره سید عمر علی شاه سید عمر علی شاه او بیٹا ستاسو نوم دي سره منیر دا ته سم کې سبق وی 4 کې سبق درځي لاله يس بسم الله سورة وایو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما شاء الله سيد عمر علي شاه سبوي ناس حديث خاف بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين ترجمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا बेशक दीन आसान है قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أكل متكئا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا صدق اللہ العظیم جزاک الله موږ سره موجود دی سید مستجاب علي شاه باچا چې مشهور فلاحي او سماجي شخصیت دی او د ساداتو سره تعلق ساتي سادات سید دی تاسو موږ ډیره شکریا ادا کوو سرچې لومبه خو دا ګفټونه د ماشومان ته تاسو په خپل لاسونو باندې دا کوي او دا یو استاد جی دا یو بیٹا است مستجاب باچا جی دا دوه ماشومان دي نن زموږ وړ ملمانه دی روزي نیولې دي سبب وړي جی بسم الله الرحمن الرحیم زه ټولو کې پهله نعمت سبحان بھائی چمکنی ټي وي تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو د ماشومانو حوصله افزایی لپاره ماته دعوت راکو او بل زه مبارکي ورکوم د ماشومانو ته او د والدینو ته یقینا د فتنې دور کې د دې دومره کم عمره کې روزه نیولم د دې پسې چې دی نو خامخا د دې د کور د ګرانی تربیت لاسته شي او زه فخر کوم الحمدلله چې زمونږ په دې علاقه کې دین دومره زیات دی چې دومره واړه ماشومان روزي نیسي زما همدغه دعا ده چې الله پاک ته دای چې څنګه دا دین قدم چې دین لومبه الله په لاره کې هیڅ ده نو الله دې ټول عمر دغه شان د دې کو او د دې کامیاب او کامران ساتي ډیر مننه شادي سره ډیر مننه مینوال دا زمون نن باندې پروګرام د ملاوي کو چې تاسو ماشوم روزنی ولي موږ د پدې لاندې ورکړې شوی نمبر باندې رابطه کوي موږ بل تاسو کوته تاسو د ماشوم حوصله افزایی لپاره یا په خبر نه بعد موږ را لګي دا غي تاسو موږ ورکو په خپل پیج باندې د ماشوم تصویر په دې خبره تاسو نه جواب د الله پامان